بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل منثورة خوري وري مسلي. من عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ ونطر. مناسب د مصنفین و عادت شریف دا دی چې په آخر د کتاب کې ناشنا نادری مسائل ذکر کی د هر کتاب په آخره کې به ورلکل عنوان دی مسائل شتا، کله مسائل منثوره، کله مسائل متفرقه. صاحب د هدایت درې وړه قسمه عنوانات دي. هر کتاب خو نه خو د اکثر کتابونو په آخر کې د غشن مسائل راوړي دي. خجی رضی المسألة الأولى تلون مسألة تبياني. أولا أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر. دا مسألة الأولى معلومة ده چې وقوف عرفه په نهم ذی الحجې، نو وقوف عرفه وکړه، گواهانو گواهی ورکړه چې دا خو نه مانه د لسمه ده، لہذا وقوف عرفه فوت شوی ده. موږ میش پلانکی ورځ باندې لیدلې وه، په دغه حساب سره د لسمه ذی الحجه ده، دغه اختر ورځ او تاسو وقوف وکړل، لہذا کال لبل حج وکړه دا نه دی شوی. نو صاحب د قدرت هدایه فرمایي چې فقها و داسې لیکلي دي چې دغه گواهی له هیڅ اعتبار نه ورکوي. پوه شئ ورسره واوره که وقوف عرفه وکړله او گواهانو گواهی ورکړله چې جی موږ میش لیدلې ده او په هغې حساب سره ده اتمه ذی الحجه ده، یوم الترویه ده، لہذا دا وقوف عرفه ورځ نه ده، نو به ورله اومني که پوره و سبا له دې وقوف عرفه وکړي. او فرق یې همدغه دی چې په هغه اول صورت کې خلک په حرج کې لویږي، بیا به قضایي حج کوي، ځکه شاته کېدلی خو نه شي، داسې طریقه خو نشته دی چې اوس دوباره وقوف عرفه وکړي، ورځ ترې تلې ده. او په دې دویمه د قیاس هم دغه تقاضا کوي چې یادې ادا نه شي، خو بهرحال خلک په حرج کې لویږي. او په دویمه مسله کې ممکنه ده سبا له به وقوف وکړي، هغې کې حرج نشته. وګورئ اهل عرفه چې دی اذا وقفو کله چې دی ودرېږي فی یوم وقوف وکړي د عرفې په ورځ، په یو ورځ کې ویما وشهد قوم، یو قوم گواهی ورکړي انهم وقفوا یوم النحر، چې دی وقوف کړی دی د اختر په ورځ باندې، اجزاهم بهم تی وقوف کافی دی. او قیاس تقاضا کوي لا یجزئهم چې نه تی کافي کېږي. اعتبارا په دویمو مسلې قیاس کوي کوم چې پاتمې ذی الحجې والا ده، اعتبارا قیاس کوي بما باغ مسله باندې اذا باغ صورت باندې اذا وقفو کله چې خلک وقوف وکړي یوم الترویه د ترویې په ورځ باندې اتمه ذی الحجه. عقلی وجه هم دا لک عقلی چې دا وقوف چې دی کنه دا یو عبادت دی، زمانه پورې خاص دی، نه هم ذی الحجه مکان پورې خاص دی عرفات، او کم عبادت چې مداسي کنه هغه به وخت نشي کولای، لکه د ماسپخین مونږ وخت پورې خاص دی، ته ماسپخین نه مخکې کولای شي، لانه ذکر د وقوف چې د عبادت دی تختص بزمان و مکان، زمان و مکان پورې خاص دی، فلا يقع عبادتا عبادت نه واقع کیږي دونهما د دین علاوه. قیاس وی چې دا دیني ادا شوی. وجه الاستحسانیه لکه دې ویل کیږي استحسان بالضرورت کا، استحسان دریم قسم دی. وی ضرورت دی، الضرورات تبيح المحظورات. راځه ان هذه شهاده قامت على النفي، دا بل مزدر کی تاسو لک برو ګوري بيو کی بار الله راشي ان شاء الله. دلته شهادت په نفي دی، څه معنا چې وقوف عرفه نه ده شوی، دا مطلب دی نه چې وقوف عرفه نه شوی به خو حج نه شوی. نو ګویا گواهان د دې خبرې گواهی ورکوي چې د حاجیانو حج نه دی شوی، دا گواهی په نفي ده، او گواهی په نفي نه قبوله، گواهی خو اثبات ته پاره نه رسي، بل گواهی بدس یو شي د حج نه دی شوی. حج چې دی حج دا تحت حکم الحاکم نه دی داخل، دا ان شاء الله به یو کې راشي، دا د قاضي د فیصلو نه دی چې لکه حج دی، قاضي فیصله څه کوم شی چې تحت حکم الحاکم راځي هغه څه چې کله مخې ته راشي گواهی به ورکړلی شي، نو به قاضي په یو لازم کې د روپۍ دی لکه ته پلان کې له ورکه جبر به قاضي کوي. حج مسله کې قاضي بچا جبر کولی شي چې حج وکړه، دا تحت حکم الحاکم نه راځي. نه یو وجه دا گواهی ولې نه قبلېږي، دوه وجې، یوه دا خو په نفي گواهی ده، او دویمه نفي باندې هم گواهی قبلېږي، خپل شرایط دي. موږ معین القضات یو کتاب دی هغې کې موږ ویلي، اوس یې ریکارډینګ خو شوی ده، اوس شیر کېږي یوټیوب کې، ویش درس شیر شوي په هغې کې تقریبا دا ځای راغلی هم دی، دا به بیا چېرته واورئ، الله به مقدر کړي. ښه جي یوه وجه دا ده چې دلته دا گواهی په نفي ده،
او دویمه وجه دا ده چې د داسې شي ګواهي ده چې هغه تحت حکم الحاکم نه راځي، لہذا هیڅ اعتبار ورله نشته. واوره وجه د استحسان دا ده چې ان هذه شهادت دا شهادت ده قامت على النفي او بنفي ولاړ والشهاده على النفي او دویم وعلى امر بدسي امر ولاړ لا يدخل تحت الحكم چې د حاکم د حکم د لاندې نه راځي او لاندې لیکلي والشهاده على النفي وعلى امر لا يدخل تحت الحكم لا تقبل او نه قبليږي. واوره هلکه دلته خو جي په نفي معنی نه دی کنه، په اثبات دی چې د اختر عرفي ورځ پرون و نه، خو اثبات دی. جواب د عرفي ورځ سره د ګواهانو کار نشته دی، کار یې د دې سره دی چې حج نه دی شوی، مقصودی کار یې هغه دی په شهادت کې مقصود هغه دی، لأن المقصود منها ځکه مقصود دغه شهادت نفي د حج د خلکو ده. یو د دویم د باره وعلى امر لا يدخل یادی او حج چې لا يدخل تحت الحكم لف نشر مرتب فلا تقبل النذر قبليږي ولأن فيه بلوى ورعلك دک عمومي بلوا ده. ما تاسو ته ویلو کنه دا ضرورت اقسام هغه سره احکامو کې تغیر راځي، د رخصت اسباب متویلی یو پاتې وغه ته نقص ویل کېدلو. کم وغه یو سفرو، یو مرضو، دو شو کنه، او سفر مرض او دریم نمبر چې هغه نقص دقه تر مخکې کوي، نقصان نابالغ معنی ثني عقل ناقص ته، خزبانی دین وخت کې ثني جمع ته حاضرې دل وغیرہ هغه کوم نقصان دي د څه ده کنه. او ور سره د عمومي بلوا ده څوک دي نور به ټول شي دي نه کوم سفرو مرضو نقصو او جنون او دغه شان څوک نه غوم برابر کړیو موږ هم زین نه وتل په راځي ول بګی دا د عمومي بلواخه، یعنی دا یو حالت راشي کنه چې ټول خلق یو شي ته محتاج وي. ولأن فيه بلوى عاما بديك بلوى دا عامة لتعذر الاحتراز، يعني هو دين احتراز متعذر دي. والتدارك غير ممكن بل اصلي وجدال تدارك ممكن ندي دسي کولې شي چې دا ورځ واپس او به وقوف ربوکو تدارك ممكن ندي. وفي الامر بالخنو دا تدارك کیږي کنه کال په دوباره حج فرض کوي دا ډېره مشکله ده. وفي الامر بالاعاده او امر کول دی اعاده دي کې حرج دی بين واضح حرج خو مدفوع دی نو فوجب نو واجب شول دا خبره یکتفى به چې اکتفا هم بدغه حج وشي عند الاشتباه، هم بدغه وقوف وشي په وخت د اشتباه کې پته چې نه لګي چې وقوف عرفي ورځ وکنه و بس اکتفا دی بدی وشي. بخلاف ما غدم صورت باندې مقیاس کوا ذکال ته خو تدارک کی کنه سباله دی به وقوف کی سباله نه هم الحج ده. بخلاف ما اذا وقفوا کله چې خلق وقوف کړي یوم الترویه فاطمه الحج، لان التدارك چې ممکن دی په الجمله څنګه بأن يزول الاشتباه بزائل شي في يوم عرفي ولا سباله بيوم عرفي دوباره به وکي. ولأن او دا سکیږي چې او شی فوت شي او رسو تدارک وشي دا سکیږي، یعنی د خپل وخت لا شاته وخت کې وشي لکه مون دي قضا چې رسو قضا وړه روزه ده څه ده کنه خدا سي نه کیږي چې د وخت نه مخ کې وشي وخت نه دي نو وي. ولأن جواز المؤخر یو شی دی مؤخر وی او جایز دی د بن نظیر شته، لہذا دلته موقوف یا رب وشول خو مؤخر وشول نو بس ټیک ده مؤخر بارشته کنه نظایر لکه مون چې قضا راوړي وغیرہ لان فإن القضاء بعد الوقت مشروع خو ولا كذلك جواز المقدم دا څه نشته چې یو شی دی د وخت نه مقدم وشي او جایز دی تاسو شته لکه مون د وخت نه مخکې وکړي یعنی یوم الترویه باندې د وخت نه مقدم شوی لهدا دوباره وکړه او تر په ذل حج په ورځ شوی نو هغه شاته شوی نه بس هغه ټیک دی. قال وينبغي للحاكم قالوا مولان ولدي اصحاب ابي حنيفه مناسب ده حاکم د بار الله يسمع هذه الشهاده چوانوري دا گواهی ويقول او هو خلق قد تم حج الناس حج د خلق برشو فنصرفوا بزيد خير خپل کارونه کوي وجدا د کدا سهونه کې خلق فتنه کې غرزي
لانه ليس فيها الا ايقاع الفتنه نشته مگر دا بدې کې ليس فيها نشته بدې کې مگر واقع کېدل په فتنه دي دا شهادت قبل اول کې خلق په فتنه کې واقع کیږي اولان ډېر مزیدار خبره لیکلې ده چې والفتنه نائمه لعن الله من ايقظها فتنه وددا اولانت د الله پاغه شاتو کې چې ریخي فتنه پیدا کوي وکذا اذا شهیدو تاسو دا خبر من لګووري ټول برو ګوري ټول چکل دیو د عرفه شپکی نن عرفه وا ما خام شو شپشوا سبا لغه اختر ورځ ده کنه د شپشرو د شپې خو وقوف عرفه صحیح ده که خیلی می کنه خو ما ول د شپې وقوف عرفه صحیح ده اوس گواهان رال او گواهی ورکړه چې جی دا به پرون چې من کوم وقوف عرفه کړی ده دا د عرفه ورځ نه و دا خو د یوم ترویه ورځ و نه دغه ورځ ده اختر ورځ و دغه کنه کومه ده عشيه ولا يمكن الوقوف ببقيه الليل مع الناس اچھا جی برحال دسی وای کنه چې دا کوم ایسا شامي غلط وران ویلو یا به تو وک شي یوم ترویه تیر شمله وقوف خلق یوم ترویه کې نه کوي کنه صورت می وران جوړ کړو یوم ترویه وا ما زیګر شو ما خام شو ما خصن شپشوا شپکی لاګه شانی سپاتې ده وسرال جیو خلکو ته وی چی ما امام ته وی من میش چې من کوم لیدلې و دا غي په حساب سره خو هم دغه پرونی ورځ د عرفه وکنه نو خلکو ته وسیلان وکړه چې شپې ماره پټیک د چې وس خدان را ورسې عرفات ته اوس دومره یې سره شپې باقی چې خلک ټول یا اکثر خلک نشي را رسیدلې نبی هم اعتبار نه ور کوي وس خبره جوړه شوله سمویل د عرفه شپه ده مطلب د یوم ترویه وا تیر شوله او د عرفه بشپه کې دومره یې صفات ده چې اوس ټول خلک راجمع کېدل یا اکثر عرفات تراتل دانه دي ممکن او اوس گواہی ورکی چې جی دا خو د عرفه ورځ و د ترویه نه و موږ نه پاتې د خلکو ته وایي چې راشي اوس هم نه مني بس سباله به وقوف عرفه وکي وګورئ وکذا اذا شهیدو گواہی ورکی عشیه عرفه پشپې د عرفه برؤيه الهلال باندې ولا يمكنه الوقوف في بقيه الليل او ممکن نه چې خلق وقوف کی په باقی شپه کې د مع الناس دا ممکن نه امام ته چې وقوف کی په باقی شپه کې مع الناس د خلق سره ټولو یا د اکثر سره لم يعمل بتلك الشهادت دی عمل نه کوي بس سباله به مزیدار د عرفه ورځ حساب شي وقوف به وکي تاسو ورسېدل یو مسله دویمه ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرمي الأولى تاسو لګو غوري په غټ اختر بورز مانی یو شیطان اشتلی او یو لسمه ذل حج دولسمه دلسمه مانی څو دي درې تاسو دي کنه نو مثلا یو سړي په یو لسمه ذل حج یوم الثاني ورته وي ځکه لسمه د یوم الاول وي یو لسمه د یوم الثاني په دې باندې فقط دو شیطانانی ویشتل اول او دریم منځواله پرې خودلو خورز لا باقی ده اوس به څه کوي وي بهتره ده چې به ته دي شروع کی اول دویم او دریم دی ولي خو که صرف د منځواله ویشتل او د بقای خو یې مشتلې غي پرې خودلم کار وشو خو دومره د ترتیب پکې وران شو اول پس دویم پکارو او د دویم اخیره کې امام شافعي رحم الله وینا د سید نه کې د سره دي کې به وګورئ ومن رمى توجي رميو کی په اليوم الثاني پدویم ورځ یو لسم ذل حج دا غشان دولسم حکم دی الجمره الوسطى مولي والثالثه مولي ولم ير ما هو الټو ویلو کا دویم او دریم مولي اول بريخي یاره دویم او دریم مولي اول بريخي اول خو اول اشتلی کنه نو ما ول بهتره دار شي اول دی ولي ورپسې د دویم او دریم به ولي او که به ویني اشتلی بس کافی ده سبنا لازميږي فإن رمى الأول كولي ويشتل ثم الباقيتين ويشتل فحسن دير بخويكي لأنه راعى الترتيب المسنون ذكر دي وقت بدالي هاز وساتي ده مسنون ترتيب أو ولو رمى الأولى وحدها كسرب أول أولي أجزاء وبهم كفدا لأنه تدارك المتروك في وقته ذكر ده تدارك وكللو ده بري خودل شي ويشي بوقت كي تدارك مانا ويشتلو بس خبر ختمه
وانما ترک الترتیبا نقصان دا کو چې ترتیب فوت شو دا اولی په اخر کې وشتو خدا ترتیب خو سنت دی کنه سنت پر خودلو باندې بچا باندې دم وغیرہ نه لازمیږي وذلك لا يجب عليه شيء امام شافعي رحم الله فرمایي لا يجزئه نه کافي کیږي ما لم يعيد الكل ترڅو چې ټول د سره کړي نه لانه شرع مرتبه واذا خو مشروع شوی دا به مرتب وي دا خو مرتب ونه کړه فصار كما اذا سعى قبل الطواف د دې مثال لاول طواف دی به سعی دا او دا اول سعی وکړه ورستوي طواف وکړه ته حکم دار طواف چې وکړو سعی دوباره وکړه مخکې سعی نه ده شوی هم دغه شان یو سری د صفا نه بشرو کې مروه ته بځي کنه یو سری د مروه نه شروع کړه او صفا ته رااله دې له اعتبار نشته دغه شان دلته چې دوی مودري می ویشتل اول اعلان دي نو غو دوی مودري له اعتبار نشته وګوره فصار كما اذا سالك يوصل سعي وكي قبل الطواف وكي او بدا يشرو کی بمروه باندې قبل الصفا صفا نه مخ کې ولنه مونږ وایو ګوره ډېر زبردست دلیل دی هر شیطان اشتل مستقل عبادت دی او قانون دار په مستقل عبادت کې یو ببل نه موقوف د دویم دریم اشتل د بول نه دی موقوف ان كل جمره قربه دا قربت دی مقصوده قربت دی عبادت مقصوده دی بنفسها بذاتها مقصود عبادت دی فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض متعلق بنوي جواز چې بعض دي په بعض مقدم شي په خلاف د سعی معنی مقیاس کوا وجه ځکه سعی خود الثواب تابع ده او شپه 46 ماده التابع او تابع تابع خو له تابع چې تابع جوړه کی دغه سعی مخ کې کړل دا خو مطبوع کړل د اعتبار ځکه نشته دا خو تابع د ثواب د لانه ځکه سعی دونه د ثواب نه کم شي د تابع ده پاتش ولا مروه عرفت منتهى السعي بالنص کمروانه چا شروع کړل کنه نو صفا پوری به یو چکر شي توجه جی صفا پوری مروه پوری دوا به صفا پوری درې به مروه پوری څلور به صفا پوری پنځه به مروه پوری شپږ به صفا پوری و او نس کې راغلی به مروه ختم کاودل ته تا بچا ختم کړ په صفا دغه وجه ده چې انتها بچا پکار د بنس کې باغې نه ده شوی والمروه عرفت منتهى دا معروف شوی چې دا به منتهى السعي بوي بنصر معروف شوی دا فلا تتعلق بهل بدايته تعلق نه نشي د دې سره ابتدا المساله الثالثه النظر بالحج ماشيا ما تلک برو غري اسانه مثلا یو سری نظر منلو چې زب حج کوم پیدل نجامي صغیر کی دي کنه پیدل به کوي کسور شو سواری مانی او قدم به لازمي مبسوط کی دي چې نه بهتره د پیدلی وکي او کسور شم جایز ده څه به نه لازمیږي روایتو کې اختلاف شو کنه وګوره ومن جعل على نفسه څوک چې وګرځي بخپل ځان دا خبره اي حج ماشين چې بدل به حج کوي فإنه لا يركب نبصريږي حتى يطوف طواف زيارتي هغه خبره هم اعلان وکړي بدل به ترڅو چې طواف زیارت نه کړي ترغیب بدلی ځکه طواف زیارت سره حج ختميږي هغه به بدلی امنه وکړي او په اصل مبسوط کې دي خيره بين الركوب والمشي مبسوط کې اختیار امام محمد ور کړي هما بین د رکوب او مشي کې وسمه مالکان ته ویل غبيو کې مله امام محمد او قدري مولا نمبر باندې ډېر خلک هدايه کې قال امام محمد وایي وګورئ وهذا اشاره الى الوجوب دي کې اشاره د وجوب ته دغه کې د جامع صغیر پکې سیو الحد لا يركب حتى يطوف دا سیویل کنه او الاصل او اصلم دا د کنه چې یو شی څنګه واجب شي قشان دي پوره شي نزان معنی واجب کړي پیدل وکنه پیدل دي پوره شي لانه التزم القربه بصفه الكمال لازم کړي دي قربت په ځان معنی قربت معنی عبادت د حج بصفه الكمال په کامله طریقه پیدل نو لازم ده چې هم بدی طریقې پوره کی فیلزمهم بتلک الصفه لازم ده بد معنی چې لازمی کیم په دغه صفت معنی کما اذا نظر الصوم متتابعا لکه اوسله نظر معنی چې اومني چې روزي بني سملس او پر لبسي بيني سم ناغه د څه کول شي چې پر لبسي ونه نيسي نيشي فانه لا يتعدى متفرقا خجي کنه طواف زیارت دی ولیات کو چې هغه پوری وي او افعال الحج تنتهي بطواف الزياره افعال الحج چې دا خو انتها ترسي په طواف زیارت باندې لہذا فيمشي نو دا به بدل مزل کوي الى ان يطوف تر دي چې طواف زیارت وکي ثم قيل والسؤال د کور نه به بدل روانيږي کنه
میقات نه چې احرام تړي هغه ځای نه د دواړه روایت به کې دي ثم قيل چاویل یو دا مفتا به رایم د یبتدئ المشي ابتدا بکی د مشي من حين يحرم کله نه چې احرام تړي د کورا دغه نه میقات نه ویما میقات نه وقيل چاویلنا من بیته د کور نه وی میقات نه وای یار د میقات قد سینه دی بس کم ځای نه احرام تړلو قد نه دی پیدلی کانه کور نو کړي ایرپورټ نو کړي میقات نو ابل روایت څه شو چې نه بهر حال بد کور نه اگر کله حرامي نه تړلې لأن الظاهر انه والمراد ذکر ظاهر دا چې هم دای مراد دی یعنی متعارف بدار چې د کور نه به میقات کی څه مې پرې خو دلته صحیح دي کنه کور نه به حرام تړم خو بهر حال ولو ركب لأن الظاهر انه والمراد ظاهر دغه دا چې هم دا مراد دی چې بس پیدل بی د کورا ولو ركب کچریدا سور شو ارا قدمن جمع صغیر خبر شولا دم با وینه بتوی ویږي به ځکه واجب کار پرې خودلو پیدل واجب کنه د پرې خودلو هلته مبسوط کړي چې بس اختیار دی ورله د مبسوط د روایت موافق به دم وغیرہ نه لازمیږي صاحب د هدايه د ذکر کړي کنه چې د مبسوط او جمع صغیر منس کې تطبیق کړي دي د مسائلو وای د جمع صغیر مسله اله د چکله نږدې الته پیدل وته مشقت ناراضي مشقت کې نه لويږي نال د جمع صغیر مسله د پیدل به کوي او مبسوط کې قصاله د چکله ډیر لري چې پیدل نشي کولای طاقت یې نه وګوره لانه كم ده څنګه بريكي لانه ادخل نقصا فيه دا غي سره ولګوا ولو ركب كجري سور شي ارا قدما وينبت وي ولي لانه ادخل نقصا داخل كل نقصان فيه بحج کی قالوا مولان والدي انما يركب سوريږي به الا مبسوط خبره اذا بعدت المسافه كل مسافه لري ومکړه لکنه وشق المشي او كل شيء مشي شي کنه دا مشکلي پیدل مزل واذا قربت جمع صغير مساله او چکله مسافت نزدي او والرجل مما يعتاد المشي والرجل او سړی داسې سړی دی چې دا معتاد دی المشي د پیدل مزل سره لکه زه ولا يشق عليه تسختين بين راضي پیدل مزل بوجه نو ينبغي الله يركب سور دي نشي نو وجوب بګ نشته دي خو یو بیروي غره دغه د یو صورت کې بل صورت کې وي غره دا بل ده څلورمه مسله بيع الجاريه المحرمه تاسو ماته لګو غره زما سره وینځه ده ما حج کولو مثلا اوینځه مې حرام وتړلو هغه حج کوي حرام یې تړلې ښه استمه بدی سړي خرڅ کړل تا مشتری وزده سي کولې شي چې حرام ورلمات کې او جما ور سره وکي وياو کولې شي حرام ولا ما تولې شي امام ظفر رحمه الله وینا نشي ولا ما تولې لکه څنګه چې یو وینځ منکوح او څوک خرڅ کی مشتری ول نکاح نشي ما تولې یا منکوح وینځ د مولا په اجازه ته نکاح کړي او مولا خرڅ کړل مشتری ولا نکاح نشي د قشان والله احرام هم نشي امام ظفر رحمه الله وي مونږ نه دوړ کې فرق دی ګوره یو دا ومن باع جاریه محرمه څوک چې خرڅ کی وینځ چې حرام کی قد اذن له لها في ذلك مولا اجازت کړي لها دې تب في ذلك بد احرام کی د حرام اجازت وته کړي یعنی د مولا په اجازت حرام تړلې ښا نو به خرڅ کړل بهر فللمشتري لجائز دا يحل لها چې بس حلال کی ويجامعها وجما ورسروك ويجامعها وجما ورسروك حلال کی جما ورسروك وقال امام ظفر فرمای ليس له ذلك مشتری دا کار نشي کولای البته مبیا کې عیب دیکھا مشتری وینځ سره بارالي چې فائدہ دی والی وتی کی کنه او حرام کې وتی کولې شي نه عیب دی پکې نه په وجه واپس کولې شي ليس له ذلك لان هذا عقد سبق ملكه زکدا داس یو وخت د حرام تړل چې د مشتری په ملک معنی سبقت کړي د لمالک نو غي حرام تړل فلا يتمكن د قدرت نشتره من فسخه چې فسخه کی کما اذا اشترى جاريه منكوحه لك يسري چې جاریه والی هغه منکوحه د غیر وی نکاح ول نشي ماته ولا ولنا من وای ګورا ان المشتري قائم مقام البائع مشتری د چا بځه ودرېدو بای او بای خدا کولې شو چې حرامي علمات کړي وي وته وسره کړي بای کولې شو نو مشتریم کولې شي څوک چې د بل بځه ودرېږي من قام مقام الغير فله
حکم الغیر وای کنه نو بای کولې شو کنه نو څوک هم کولې شي خو فرق دار بای به ګناګاری دلو یو بل اجازه د حرام ور کړي وسغه واده ماته حرام ولا ماته او مشتری په ګناګاری کې نه ځکه د اجازه نه ور کړي وقد كان البائع ولا موي ان المشتري چې قائم دی په مقام د بائع وقد كان للبائع بائع له خدا جائز وا اي حل لها چې د خپل منافع او د پاره حلال کړي وي احرام ول ختم کړي وي فقد المشتري کول شي الا انه يكره ذلك للبائع بائع د پاره دا مکروه ده لما فيه من خلف الوعد زګه بده کې د وادي خلاف ورزي دی او بیر ور سره واده کړي او چې حرام متړه پوره کا افعال ثبت نه وهذا المعنى چرا د خلف وادي ولا لم يوجد في حق المشتري کنه د موجوده بخلاف النکاح لراشي وجه هغه بای خپل نشي ماته ولې چې د بای په اجازه تی نکاح کړی د کنه د مولا په اجازه د مولا په اجازه چې وین ز نکاح وکي مولا ماته ولې نو مشتری د مولا په ځای ودرېدل کنه هغه هم نشي بخلاف النکاح لانه ما كان للبائع بائع لنا وسي نه د جایز اي يفسق او فسخي کی اذا باشر د الجنا نکاح د غلام کړي باذنه د مولا په اجازه تی کړي نو بای نشي مولا نشي ماته ولا فكذا دغشان لا يكون ذلك للمشتري لم ند جائز دائم نشي ماته ولا واذا كان لو ان يحللها خجي وسغري ندا عيب نه دیکھا زمنګ د درې وړي امامانو بنظمانه کې چاوین زواخ السلام په حرام کې ونه د عيب نه دی ولې نه دی وتی کولې شي کنه نو هغه ویل امام ظفر رحم الله ویل نيشي نه عيب دی واپس کی موږ وی وتی کولې شي نو بس عيب نه دی نه رسېبه واذا كان له كلش دا جائز فلا ان يحللها چې حلاله کی نو لا يتمكن من رد هذا قدرت نشه چې واپس کی به باندې عندنا د زمک بنظمانی دا امام ظفر رحم الله بنسخو چونکه وتی کولې نشي کنه نو دا عيب دی يتمكن نو قدرت ورتشتري چې عيب په وجه واپس کی لانه ممنون ان غشيانها زګدا مشتري ممنوع دی من دی دغه سره د جما کولونه وذكر في بعض النسخ وذكر امام محمد ذکر کړي په بعضی نسخو د جامع صغیر کې دلته مخ کې څو اي يحللها ويجامعها دا څه کنه الته سدي او يجامعها الته مخ کې وو دلته سره نه دلته دا معنی شواله چې مشتری لا جایز د چې حلال کی یا ور سره جما وکي یا عمدا سي حلال کی او یا په جما حلال کی او بر څنګه دي چې اولی حلال کی ويجامعها وغین پس ور سره څه وکي همدغه شان بکار دا ول دې د سي حلاله کې د حج د حرام خیل نه وساتي څنګه به د سي حلاله ګور وتا والاول اول چې مخکي وي جامعها یاد يدل اغه دلالت کول انه يحللها اول به حلاله کې بغیر الجماع څنګه به حلاله کې بقص شعر اختدي تکټ کې د سر حلالي او بقلم ظفر نکان دی ول کټ کې ثم يجامعه ويجامعه به د سره څو کې جماع وکي والثاني او راغله کنه هغه خبر کوي یا دی حلال کی یا دی جماع کی دی مطلب څه شو يدل على انه يحللها بالمجامعه حلال دي کی هم بجماع هلکه دا خانه دا کنه چې بیخي ډایرک جماع کی مړوي د جماع نه مخ کی خوشاوت سره ټچ کېدل مچ کېدل کنه باغی حلالي کی کنه لانه دا مجامعات چې لا يخلو ان تقديم مس دا خالقي کنه د مخ کی مس کېدل نه يقو به التحلل چغي سره تحلل راځي نو خو به هر حال اولاد دا اي يحللها بغیر المجامعه چې حلال کی بغیر د جماع تعظیما لامر الحج دې لپاره چې تعظیم سره لیواله وکي د امر د حج هم دا سیدا فالو غیر احرام مات نه کی والله اعلم یلا پاک من ټولو تبع عمل علم را نصیب کی او د مهنت توفیق من ټولو تراکی او د صاحب هدايه قبر چې دی او د امام قدری او د امام محمد او د ټول امامانو قبرونه د نور نډاکی او موږ چې په کتاب کې په کم ځای کې اخلاص وی دغه ثواب موږ والدینو ته بلکې تاسو ټول والدینو ته ورسي